د عوامي نیشنل پارټۍ تحصیلي رستم سوري لاندې په مقامي شادي خان کې د ورکرز کنونشن تابع شوې وه چې پکې د عوامي نیشنل پارټۍ ضلع مردان او تحصیلي رستم عهدهدارانو کارکنانو په ګڼ شمېر کې ګډون کړی و. ورکرز کنونشن ته پخواني وزیر اعلی امیر خیدر خان هوتي، ضلع مردان صدر عمران ماندوري، تحصیلي رستم صدر جهانگیر عالم خان، جنرال سیکرټري احمد علي خان، سید محمد سهیل باچا او نورو وینا وکړه. پخواني وزیر اعلی امیر خیدر خان هوتي په خپل خطاب کې وویل چې د تحریک انصاف حکومت په صوبه کې د کرپشن بازار ګرم کړی، د صوبې د ترقۍ په ځای د پښتنو وسایل هم اسلام آباد ته حواله کولو کوشش روان دی. دې زیاته کړه چې د پښتنو د حقوقو جنګ نه به نه په شا کیږو، د حکومت او اسمبلو نه خو بخښل یو، خو د پښتنو د حقوقو د جنګ نه مسوک هم نشي بهر کولی. هغه اختیار پښتنو نه واپس علي ظلم سودم ته ډېره راغلی کاغذ ماینز او منرلز ایکٹ میں کاغذ این ایچ سی ایوارڈ میں کاغذ دبی صوبے دو اوبو رکھا دا کاغذ دبی صوبے دا بجلی منافع دا کاغذ دبی صوبے پتیل و پگیسو کی خپل امام رکھا دا زمن خپل سپینګیرو نو خپل مشرانو له ډېره راغلي چې زه تاسو سره دا درګه وکړم چې اسمبلو کې داسې خلک ناست دي، حکومتونو کې داسې خلک ناست دي چې هغوی د پښتنو د حق تحفظ نشي کولی، هغوی د پښتون د حق دپاره اواز نه پورته کوي، هغوی په ځان مین دي، هغوی ځان پوره کوي. نو زه نن زه راغلی چې حکومت نه خو وایو، د اسمبلۍ نه وایو، خو دا د پښتنو جنګ دی، دا د ولس جنګ دی، دا جنګ د هېڅ چا ته نشي پرېښودلی. د پښتون من جنګ چې کوم دی موږ به تاسو ته تسلي کوو د پښتون د حق لپاره. دې وخت کې کوشش دا روان دی چې کوم حق موږ د اسلام آباد نه راوړی، کومه برخه موږ د اسلام آباد نه راوړې وه، دې وخت کوشش دا دی چې د اسلام آباد هغه برخه بیا پرې واچي او د پښتنو برخه یو ځلې بیا کمه کړي. او اصل دا حل دی چې دلته یو داسې حکومت په موږ مسلط دی چې هغوی سهار ماښام بل کار نشته، ځان پوره کوي او دوی نه وایم خپل یې وایي. کوهستان هم کې غوړي ګنډه کې د 40 اربو روپو کرپشن شوی دی، د 19 اربو روپو ګورې 1900 کروڑ روپۍ او 40 ارب روپے 4000 کروڑ روپے دی. دومره لویه غلاګانې که تش دا 2 غلاګانې نه وې شوې او دا پیسې په پښتنو نه لګېدلې نو د پښتنو ورته څومره ښېګڼه شوې ده. او بیا زه په دې نه پوهېږم چې دوی سره دا دومره مهربانۍ ولې کېږي. هغه ادارې چې خلکو سره به حساب کتاب کوي، هغه ادارې په دې ملک کې په کوم خوله موجود دي. ولې حساب کتاب نه کېږي، ولې پوښتنه نه کېږي، ولې تپوس نه کېږي. زما په حکومت کې خو به هر مخالف سړي وي حساب کتاب حساب کتاب حساب کتاب. او موږ حساب کتاب نه لرو. دا دومره خلک دي چې موږ کې به تیاره او دوی به موږ سره ګزاره کړې وه. دا دومره خلک دي چې خدای نه که موږ کې بغلا وه او دوی به موږ باندې ځان غلی کړو. دا 12 کاله زه ځان له وکړو. زما د وخت یوه منصوب دی لس ملت والا زما د وخت د یو فیصلې ډېر باریکۍ سره جایزه واخیستله
خو شکر الحمدلله شکر الحمدلله نه مې ستاسو سترګې چاته ټیټې کړي نو نه مې ستاسو سترګې چاته ټیټې کړي بلکې نن مته برملا دی چې د تېر 12 کالو حساب کتاب درنه غواړو د معلمګري حساب کتاب درنه غواړو د بلیونټري حساب کتاب درنه غواړو د BRT حساب کتاب درنه غواړو د کوهستان حساب کتاب درنه غواړو د 19 روپو حساب کتاب درنه غواړو روپے پیسہ چې تاسو کرپشن کړی وو د هغې حساب کتاب درنه غواړو او دا درته نه وایو چې ته ستاسو حساب کتاب راکړې که حساب کتاب کوې زه راته مخامخ ولاړ یم 15 کاله لپاره زما حساب کتاب وکړو د هغې لپاره تاسو حساب کتاب ته تیار پخواني وزیر اعلی امیر خیدرخان خوتي وویل چې زه د خپل حکومت 15 کاله حساب کولو ته تیار یم د تحریک انصاف حکومت د هم د تیرو 12 کالو حساب ته تیار شي د کیمرا ټیم سره عمر خاکسار روستم نیوز مردان